دا عربي شاهي خوراک دی دې ته وایي عربي شاهي فارموله دا عربیان استعمالوي او بادشاهان یې استعمالوي چې کله ته دا فارموله استعمال کړې بیا به ته خپل ووایې چې یاره ما ته خو الله دې ستا دنیا او آخرت ښایسته کړي ما پر که ته د 50 کالو 80 کالو د 80 کال ته دا فارموله استعمال کړې 15 کال به تا ته در پیسې چې یاره واقعي په 15 کال ځواني کې دومره زه په طاقت کې وم او اوس هم هغه په طاقت شوم نن دغه فارموله در شایم د ځانه سره نوټ کړه ډېره بهترینه فارموله ده او ډېره بهترینه غذا ده صحیح سلو او د ځانه سره نوټ کړي اول خو د ټولو څه مخکې الموي پاکستاني جامعه ډاربل سنټر کې ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب ستاسو خادم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو معالج ستاسو دپاره بهترینه فارموله چې کومه د هغه تیاره کړې ده په ده کې هغه جړي بوټي دي چې دا عربي شاهي فارموله چې عربي استعمالوي او بادشاهان استعمالوي چې د کومو بادشاهانو سره د دې فارمولې قدر ولو هغه خپل ژوند په دې باندې فرش او تر تازه چې دی هغه ساتي د دې عربي شاهي فارمولې سره ما دغه تیل چې دی هغه ایستلي دي د نفس تیله ډېره بهترینه تیله ده او ډېره بهترینه فارموله ده او دغه شاهي عربي کورس چې کوم دی د ځان سره نوټ کړه بهترینه فارموله ده در شایم د دې څه فایده ترلاسه کړه او د ژوند څه خوند چې دی هغه واخله او کوم هغه کسان چې هغه بې اولاد دي یا کوم هغه کسان چې هغه د ځوانۍ د غلطیان د وجې څخه مایوس دي یا کوم هغه کسان چې هغه کور والا او خاوند خالي او بل ته سره ګوري مایوس دي د مایوسۍ په دنیا کې ناست دي زه تا ته دا خبره کومه چې ولې د مایوسۍ په دنیا کې ناست یې څو تر څو به ته مایوس او د ځانه سره به سوچونه وایې چې زما علاج چې دی هغه نه کېږي یا به زه نه جوړېږم یا به زما ډېر علاجونه کړي دي زه نه جوړېږم که زه ډاکټر مولانا نه ورغلم هم به زه نشم جوړ ولې ما ډېر علاجونه کړي دي زه دا وایم ته دا ستا خپل سوچونه دا ستا خپل منفي خیالات د دماغه څه وباسه تسې که د همت لستونې چې دي هغه راټول که او دغه شاهي فارموله عربي کورس چې کوم دی دا شاهي عربي کورس استعمال که انشاءالله ما ته به زندګي بر دعاوې کوي او زه در سام هم ما چې کومې جوړ کړي دي په هغه کې کشتي دي کشتي چې د هغه ته نسي جوړولی ډېر په مشکل دي او صرف زه ته نسخه فارموله چې د هغه در شایم د ځانه سره نوټ کړه فایده چې ترلاسه کولی سې د دوی خو مې سرونه پښې ور کاټ کړي دي دا سرونه پښې دي او دا چې کوم دي دا دوی دي صحیح سلو دې ته وایي ریګ ماهي ریګ ماهي چې دی هغه د ریګ یو مایع دی چې په ریګ کې هم ګرځي او په اوبو کې هم ګرځي او دغه ریګ ماهي چې کوم دی ریګ ماهي سلو سالب مصري سوه سالب پنجه سوه مصلي سفید سو اکر کرا سوه اسګن نابوري سوه ریحان سو دا یو څو شان چې کوم دی هغه به راواخې پوډر به کې او په دې کې به ریګ ماهي چې ده هغه به د اگر شان به یو پاو راواخې او ریګ ماهي چې کوم دی هغه ډېر قوت او طاقت لري ریګ ماهي چې دی هغه به داسې 1 انچ قدر ریګ ماهي به راواخې 1 انچ قدر دا ګوره دا د سر دی دا 1 انچ رالی که لاس راواخې هغه هم 1 انچ دی بس 1 انچ قدر راواخه دونه نیم 2 انچ قدر ټوکړه راواخ نسوار قدر ټوکړه راواخه ولې دا ډېر ګران دی لږ قدر به راواخې دا ګرم هم دی قوت او طاقت هم لري دا به راواخې دا به په دغه شانو باندې کټ کې دا ټول شان چې دی هغه به پوډر کې هر سهار وختي په خالي نس یو ګیلاس شیدې به راواخې او دا پوډر به نیمه چمچه کې ولړې او یو به د هګۍ سپین چې کوم دی د هګۍ څخه به دغه ژړ چې کوم دی هغه به وباسې او صرف د هګۍ سپین چې کوم دی دا د هګۍ سپین ژړ به وباسې ژړ خو دې چې وایستو دا د هګۍ سپین سو یو ګیلاس شیدې سوې دا یوې هګۍ سپین سو او دغه رقم چې کوم دی یوه چمچه شات سو دا دې کې ولړل دا چې د کله ولړل بیا به په خالي نس باندې وچشي او چې کله چې په هغه شیدو کې د دې چې کوم تیل دی دغه تیل به صرف 3 کترې یا 4 کترې چې کومې دي هغه به کې ولړلې په خالي نس بیا وچشي تا ته به دا غذا کله استعمال کړه پر 50 کاله 80 کاله 10 کاله باندې دا غذا که تا استعمال کړ تا ته به ټیک 15 کال ځواني ستا د در په یاد سي ته به وایې چې یاره واقعي پر 15 کال ځوانۍ کې زه دا رقم ولمه داسې د ځوانۍ په اور کې ولمه ځواني مې داسې په کیاکرتا کې وه ما به ومځکې ته ولجاو داسې زما ځواني وه او اوس ما ځواني ختم سوه دا فارموله چې استعمال کړې ته به وایې یاره واقعي ما ته خپله ځواني چې د هغه راپه یاد سوه دا ډېره بهترینه غذا ده او بله خبره الموي پاکستاني جامعه ډاربل سنټر کې ستاسو دپاره ستاسو خادم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو معالي ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب ستاسو دپاره دا فارمولې چې کومې دي هغه تیارې کړي دي په محنت سره مې تیارې کړي دي دا فارموله چې استعمال کړي انشاءالله بیا به ما ته دعاوې کوي او دا ستا یوه مخته دي دا ګرد خالص جړي بوټي خاص بوټي دي ډېره قیمتي غذاوې دي دا چې استعمال کړي زندګي بر به ما ته دعاوې کوي الله تعالی دې موږ ټولو ته شفا کامله عاجله مستمره را نصیب کړي